السلام علیکم ملګرو. د 26 آئینی ترمیم نه یوه لویه قصه جوړه شوې، غیمت جوړه شوې ده. څوک د خپل د مفاداتو دپاره لګیا دي او څوک د ریاست او د عوامو دپاره لګیا دي. دا ټولې دنیا ته پته ده. نن سبا واحد یو لیډر دی، مولانا فضل الرحمان صاحب، چې هغه یقینا د عوامو په دفاع کې لګیا دی، د هغه د حقوقو جنګ کوي لګیا دی. که تاسو پی ټی آی وګورئ، نون لیگ وګورئ یا پیپل پارټي وګورئ، نو هغوی یقینا د خپلو ذاتي مفاداتو دپاره لګیا دي. نون لیگ د حکومت بچولو دپاره لګیا دي. پی ټی آی والا چې کوم دي هغه د عمران خان د بچولو کوشش کوي لګیا دي د هغې دپاره. او بلاول که تاسو وګورئ نو هغه کوشش دا کوي کریډټ اخلي چې پر روان الیکشن کې زه وزیر اعظم جوړ شم. دا خو ټولې دنیا ته پته ده. خو یو لیډر دی مولانا فضل الرحمان صاحب چې د اسلام د دفاع دپاره هم لګیا دی او د پاکستان د عوامو د حقوقو دفاع دپاره هم لګیا دی. تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمان صاحب خپله یوه مسوده تیاره کړې ده د ترمیم دپاره، او هغه وایي چې زما د مرضۍ نه د چا هغه پلار هم ترمیم نشي کولی. که موږ سره په دې مسوده باندې متفق یې خو ووټ ورکوو او که نه ورکوو. بلاول بوټو زرداري د پیپل پارټۍ چې کومه مسوده ده په هغې باندې د مولانا صاحب د هغوی سره اتفاق شوی دی. او په میډیا دا خبر چلیږي چې مولانا فضل الرحمان صاحب د حکومت خبره ومنله، حکومت ته به ووټ ورکوي او یو پروپیګنډه جوړه کړې. په کار دا وه چې د مولانا فضل الرحمان صاحب یې اپریشیټ کړی وی چې د عوامو دپاره لګیا دی. خو به هر حال د یهودو میډیا ده، موږ به تاسو صحیح خبر را رسوو. د نون لیگ سره د مولانا صاحب ملاقات شوی دی او د نون لیگ چې کومه مسوده ده نو د هغې متعلق لا اوسه پورې څه خبر نه دی راغلی، خو یقینا هغه مشکوک ده او هغه د جمهوریت قتل دی او د عوامو په مفاد کې بالکل نه ده. د هغوی د حکومت د بچولو د ذاتي مفاداتو مسوده ده. ځکه نن پارلماني کمیټۍ اجلاس شوی دی او په هغې کې نون لیگ پیپل پارټي ته څه مسودې څه بعضې شقونه ښودلي دي، خو بلاول بټو ورته انکار کړی دی. بلاول بټو ورته وایي چې ما مولانا فضل الرحمان صاحب سره وعده کړې ده، هغه له مې ژبه ورکړې ده. د هغوی سره چې کوم اتفاق شوی دی نو موږ په دغې باندې کلک ولاړ یو، هغه سره وعده کړې ده او د دې نه موږ شاته کېدی نه شو. نو معلومیږي ده چې د نون لیگ په مسوده کې اوس هم ګډبډ دي او د عوامو په مفاد کې نه ده بلکې د دوی ذاتي په مفادو کې ده. بل طرف ته مولانا فضل الرحمان صاحب هغه وایي چې دا کومې خبرې اترې چې شوي دا به موږ د پی ټی آی سره هم شیر کوو. او پی ټی آی د طرفه د مولانا فضل الرحمان صاحب چې کومه مسوده ده د هغې د تایید اعلان شوی دی او هغوی وایي که د مولانا فضل الرحمان صاحب په مسوده باندې ترمیم کیږي نو یقینا موږ هم ووټ ورکولو ته تیار یو. دا د پی ټی آی والا ټول دا خبرې کوي، په نیوز باندې بیا تاسو ګورئ. نو مولانا فضل الرحمان صاحب یقینا د عوامو د مفادو او د عوامو د حقوقو دپاره لګیا دی. بل طرف ته کامران مرتضی صاحب چې د جمعیت علما اسلام سینیټر دی او سینیر قانوندان دی، هغه نن په سینټ کې خطاب کړی دی او هغه ډیر په افسوس سره دا خبره کړې ده چې سینیټرانو ته دمکیانې ورکولی کېږي او هغه غوا کېږي د دې دپاره چې په دې آئیني ترمیم کې حکومت ته ووټ ورکړي. وایي که دا حالات وي نو مینګل استعفا ورکړه، موږ به هم استعفا ورکړو، یعنې دمکي ورکړې ده. او بی این پي یوه زنانه سینیټر هغه غوا کړی شوې وه او د ډنډې په زور باندې هغې دا خبره وکړه چې ما نه ووټ غوښتی دی او یقینا زه به ووټ ورکوم، زه مجبوره یم. نو حالات دې ته را رسېدلي دي. دعا کوئ الله دې دا په خیر خیریت سره سر ته ورسوي او الله دې وکړي چې د مولانا صاحب په مسودې باندې دا خلک راشي، ورنه انشاءالله دا ترمیم بالکل نشي کېدی. د مولانا صاحب یو بل شرط هم دوی ومنو، دوی دا ویلي چې عیني عدالت مولانا صاحب ورته ویلي چې دومره کم کیسونو دپاره د عدالت ضرورت نشته بلکې یو بین جوړ کړئ. په هغې باندې موږ سره حکومت الحمدلله دا خبره منلې ده او انشاءالله زر تر زره به د مولانا صاحب چې کومه مسوده ده د مولا دوی چې وایي مولا ګوټي، نو د مولا نه بغیر ستاسو هغه پلار هم سیاست نشي کولی.